والسلام على أرسل الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. صدق الله العظيم. ډېر عزتمندو آیت کریمه چې هغه خاول وستلو په دغه آیات کې الله پاک د دې دنیا هغه مثال پیش کړي کومه دنیا چې موږ هغه اوسېږو د کومه دنیا په اړه کې چې هغه ما او دا شپه ورځ هغه سوچ کو فکر کو او په دغه کې هغه شپه ورځ هغه مصروف یو د دغه دنیا حقیقت الله پاک په دې آیت کریمه کې ما او دا چې دینه هغه بیانوي. د دغه دنیا حقیقت الله پاک هغه داسې بیانوي چې یو انسان دی هغه په یو کار کې مصروف دی مشغوله دی د دغه کار له هغه زړه ورکړی دی دی په دغه کار کې هغه خوشحاله دی لیکن د څه عوارضو د وجې نه دا هغه کار هغه پرېښودو نو دی عارضي طور څه وخت په هغې پسې هغه خفه وي خو لیکن کله چې دی د هغه کار نه هغه لرې شي بل یو کار هغه شروع کړي نو ده د هغه شته کار چې دی نه هسې خندا هغه ښکاره شي ده د هغه شته کار هسې جوړ دی چې دی نه هغه ښکاره شي او ده د هغه شته کار چې دی نه هغه هسې مزور ښکاره شي او دی په دویم کار کې هغه داسې مصروفه شي چې اولنی کار د ده په ذهن کې هغه بې وقعت او بې معنی چې دی نه هغه معلوم شي. په دنیا کې هغه تاسو وګورئ په انسان باندې ډېرې داسې مرحلې هغه راځي چې کله یو کار کړی کله بل کار کړی کله بل کار کړی کله چې دی دویم کار ته هغه منتقل شي نو اولنی کار دته بیا په زور ښکاري دی وایي یاره دا زه په څه کې مصروف وم. دا د دنیا حقیقت دی او داسې الله پاک بیانوي اعلموا انما الحیات الدنیا لعب. اے خلکو پوه شئ انما الحیات الدنیا لعب بېشکه د دنیا دا ژوند هغه لوبې لعب دا لوبو ته ویلی شي. اے انسانه پوه شئ د دنیا دا ژوند هغه لوبې دي لوبې. څنګه لوبې دي؟ یو ماشوم دی هغه چې کله پیدا شي دغه ماشوم مشغوله هغه صرف لوبې وي. دغه ماشوم هغه ته یو څیز ورکړه هغه به په هغې باندې لوبې کوي. کله چې دا دغه څیز واخیستو دغه ماشوم په هغې پسې ژاړي. ولې د دغې ماشوم ټوله دنیا دپسې واغلې دا واخیستو دا ولې یو ګاڼی ورکړو دا وله هغه بل یو داسې څیز ورکړو چې دغه ماشوم بیا هغه لوبې کوي چې کله چې دا اخلي دغه ماشوم پسې ژاړي. نو دا د انسان د زندګۍ اولنۍ مرحله ده. ای انسانه ستا د زندګۍ اولنۍ مرحله خو دا ده چې ستا د زندګۍ هغه لوبې دي. دغه ماشوم ته چې کله د لوبو دا څیز ورکړی شو دی پرې خوشحاله دی کله چې دا اغوستی کېږي دی په هغې پسې ژاړي. د دغه ماشوم هغه ټول ژوند د دغه ماشوم د ژوند هغه انحصار د دغه ماشوم دنیا دقه د لوبو دا څیز دی چې ته غم اخلي هغه پسې ژاړي. دی انسان ستا زندګي دغه شی ته په اوله کې دغه شی کوې چې تا خپله دنیا دغه یو څیز هغه ګڼلی دا د انسان د زندګۍ اولنۍ مرحله ده. یا الله پاک فرمایي لعب ولهو دویمه مرحله هغه لهو مشغوله ده. انسان هغه ځان مشغوله ساتي دا هم لوبو ته ویلی شي خو دا د لوبو هغه دویم قسم دی. یو انسان هغه لوبې کوي کھیل کې ځان مشغوله دا په دوه قسمه باندې
یو هغه چې د هغې څه مقصد نه وي او دویم د هغې مقصد وي. که د ماشوم لوبې کوي، کوم د لوبو دا سامان چې د ماشوم دی لوبې کوي، د دې هېڅ مقصد نشته، نه په دې کې هار شته، نه په دې کې هغه جیب شته، د دې هېڅ مقصد هغه نشته، د بې مقصده هغه دغه ماشوم دی. دویم هغه دی چې د هغې مقصد وي. نو د انسان د زندګۍ دویمۍ مرحله هغه وي چې انسان هغه لوبې هغه شروع کړي چې هغه بامقصده وي. انسان چې کله ماشوم وي نو هغه لوبې کوي چې د هغې مقصد نه وي. کله چې د دغه عمر یو حد ته ورسېږي دی بیا هغه لوبې شروع کړي چې د هغې مقصد وي، په هغې کې هار وي، بیلله وي، په هغې کې ګټل وي، هغه لوبې چې دی نو هغه شروع کړي ماشوم لسو کالو ته تقریبا هغه ورسېږي دی بیا هغه لوبې کوي چې په هغې کې ګټل یا بیلل وي. اوس که ته په دغه وخت کې ته وویل چې هلکه دغه کرکټ مه کوه، دا نورې لوبې هغه مه کوه چې په هغې کې ګټل بیلل وي، دله چې دی نو هغه یو شړی ورکړي دا واله او په دې باندې لوبې کوه، هغه به هم په تا باندې په خندا شي. که ته ورته ووایې چې ستا په دې څه عمر و چې تا به مخکې په دې پورې لوبې کولې، هغه به هم خاندي دا هم د لوبې یو څیز دی. دته هغه لوبې اوس په زړه ښکاري چې هغه بې مقصده وي، نه به هغې کې ګټل و نه به کې بیلل و، هغه ورته اوس بې مقصده ښکاري. یعنې مخکینۍ زندګي دته اوس هغه په زړه ښکارېږي، دی اوس د یو کار نه بل ته هغه منتقل شو نو هغه زوړ کار دته اوس په زړه ښکارېږي. دا دویم کار دته اوس اصل زندګي ښکاري. اوس که ته په دغه وخت کې دی منع کوې چې هلکه ستا دا بامقصده لوبې دي، ته به کې هار جیت په دې کې شته، لیکن دلته چې کله مشران قارېږي دا لوبې مه کوه، دی په هغې باندې خفه کېږي. د ده ټوله دنیا اوس دلته لوبې دي، د ده ټوله دنیا سهار شي ماښام شي دی په لوبو پسې چې دی نو هغه ورک وي، دی وایي چې ما وګټلی، د ده دنیا اوس دلته د اوس خپله مخکینۍ دنیا هغه هېره کړه، اوس دی خندا کوي وایي هغه هم څه لوبې دی. نو دا دویمه مرحله ده. الله پاک فرمایي اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو. ای انسانه پوه شه ستا دا زندګي هغه لوبې دي بې مقصده، ولهون او هغه لوبې دي بامقصده چې په هغې کې هار یا جیب وي. او درېیم د انسان د زندګۍ بیا داسې یو مرحله هغه راشي چې کله انسان د دې نه بعد یو بلې مرحلې ته هغه ورسېږي. هغه مرحله هغه داسې وي چې د دغې لوبو نه هغه هم انسان هغه قلار شي، په ده باندې ځواني راشي، په ځوانۍ کې هغه دی زینت طرف ته هغه مایل شي، دی ښایست طرف ته مایل شي، د ده کار هغه په کپړو کې وي، د ده کار هغه په خپل سنبالولو کې وي، سنبالښت او په دې کې چې دی نو هغه دی مصروفه شي کله چې دی ځوانۍ ته ورسېږي. وتفاخر بینکم، ای انسان ستا د زندګۍ درېیمۍ مرحله هغه دا ده چې په یو بل باندې فخر کوو. یو وایي زما کپړې ښایسته دي، بل وایي زما کپړې ښایسته دي، یو وایي زما ویښته چې دی نو هغه ښایسته دی، په ویښتو او کپړو او په شکل صورت په دې کې چې دی نو هغه اخته شي. اوس که ده ته ووایې چې هلکه دغه ښایست مه اختیاروه، د دې نه قلار شه، موږ به تا له د لوبو یو څیز درکړو دا د لوبې کوه. کله چې د لوبې کولې د ده په دې څه کار نه و، زما کپړې ګنده شو، زما ویښته ګډوډ شو، زما وجود چې دی نو هغه ته رد شو، د ده په دې څه کار نه و خو چې لوبې مې کول. خو چې کله دی یو د دې نه اخوا مرحلې ته ورسېدو نو هغه مرحله د ده د حسن ده، د ځوانۍ مرحلې ده، دی بیا په هغې کې د خپلو کپړو خیال ساتي، ځکه کپړې مې ګنده نه شي، ټول کار یې چې دی نو هغه په خپل حسن کېږي. دا د انسان د ځوانۍ مرحله دی. اوس خپل مخکینۍ مرحله د ده چې کوم مخکې دوه مرحلې وې د لوبو، هغې ته دی اوس بد ګوري سپک ګوري، دا لا کوم ژوند و چې هغه مو هر وخت په ټولو کې لږ بد او دا څنګه ژوند. الله پاک فرمایي اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینه، ولهو وزینه او ښایست دی. ستاسو دا ژوند هغه ښایست دی، تاسو په هغې کې حسن جمال هغه اختیاروئ. وتفاخر بینکم، او درېیم څلورم دا فخر دی ستاسو په مابین کې. نو د دغې ځوانۍ نه چې کله اخوا بل سټیج ته دا انسان هغه ورسېږي،
د انسان بل مرحله هغه شروع شي او هغه مرحله چې د هغه د انسان هغه د مال دولت هغه مرحله د انسان هغه د عہدې او د منصب ده بیا دې په دې سوچ کې چې ما ته عہده څنګه میلاو شي ما ته یو اعلی منصب هغه څنګه میلاو شي په یو بل باندې دا منصبونو او د دې چې په اپس کې هغه فخر چې هغه شروع شي دا د انسان د ژوندۍ بل مرحله دې بیا ویرا ما په هغه مخکینه ژوند اصل ځای کړل اصل چې هغه په خپل حسن جمال او هغه کې چې هغه عمر مثال کړل ما ځل یو عہده چې هغه ولې نه طلب کوله تر اوسه ما چې هغه ډیر مال دولت هغه ګټل دې بیا د عہدې او د هغې په طلب کې شي دا د انسان د ژوندۍ څلورمه مرحله او پنځمه مرحله وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد د هغې نه بعد چې کله د انسان هغه د بوډاوالي مرحلې ته ورسېږي نو بیا د دې انسان وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد په اموال او اولاد کې چې هغه بیا زیاتوالی کوي څه درجې زما د مال زیات شي په څه درجې چې هغه زما اولاد زیات شي دی په هغه سوچ کې چې هغه بیا شروع شي دا مال به څنګه سیوا کړي دی بیا به اړتیا دا د انسان د زندګۍ بیا اخري مرحله ده اوس دغه انسان ته دا کوم چې د مال د زیاتوالي هغه فکر کوي دا ته وایي چې ستا باندې یو داسې دور تا به په زور لوبې کولې داسې لوبې چې هغه به د هغې هېڅ مقصد هغه هم نه و د انسان به هغه زندګۍ پورې خندا کوي یاره هغه ژوند زما هسې ضایع شوی انسان چې کله د زندګۍ د یوې مرحلې نه بلې ته منتقل کېږي دته هغه زړه مرحلې چې دی هغه په زور ښکاري لیکن د دغې څه پورې انسان هغه سوچ کوي زما مال اولاد وغیره هغه زیات شي د دې نه بعد یو آخري مرحله بله راځي انسان آخرت طرف ته هغه منتقل شي نو کله چې انسان آخرت طرف ته هغه منتقل شو د انسان ته به د دې نه آخرت نه مخکې چې څومره مراحل وو هغه د ژوند هر څومره مراحل زندګي دا ژوند دنیا دا ټول به دته هغه په ژوند یاد کړی شي دته بیا اصل سیس هغه صرف او صرف هغه آخرت هغه ښکاري حالانکې دی هغه آخرت نه اوس منتقل شو نو هغه آخرت دا دنیا نه منتقل شو نو دته اوس آخرت هغه اصل سیس ښکارېږي او دنیا دته چې دی نه هغه په ژوند ښکاري هغه دنیا په کوم دنیا کې هغه دی اوسېدو هغه دنیا چې هغې ته د اصل چیز هغه ویلو د هغې دنیا لپاره ده چې دی هغه خپل هر څه هغه خرڅ کړي وو چې دغه دنیا هغه ماته حاصل شي هغه به درته بیا په ژوند ښکاري بیا به دې آیت کې ورپسې الله پاک د دې مثال ذکر کوي الله پاک په قرآن مجید کې ځای په ځای یو خبره کړې ده د هغې یو مثال الله پاک ځای په ځای ذکر کوي او د مثال هغه پیدا دا وي کله چې څوک چاته هغه یو استاد شاګرد ته هغه سبق وایي دا شاګرد پرې نه پوهېږي دا استاد ورته مثال بیان کوي لکه وایي د دې مثال دا دی لکه فلاني چې داسې چلو شو داسې چلو شو د دې مثال دا دی ماشوم چاته ته سوچ وکړي هلکه واقعي دا خبره ده په مثال باندې اسانۍ سره خبره ذهن ته راځي الله پاک مثال ذکر کوي ای انسانه د ستا د دنیا د زندګۍ هغه مراحل خو ما ستا په وخت کې هغه بیان کړل خو د دې مثال دا دی کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما ای انسانه ستا د زندګۍ د مراحلو مثال د هغې زمیندار په شان دی د هغې ځمکې او نباتاتو په شان دی کمثل غیث په شان د هغې باران دی اعجب الکفاره چې زمیندار هغه په تعجب کې وغورځئ ښایسته باران شو زمیندار هغه خوشحاله شو اعجب الکفار نباته د دغې باران د وجې نه چې کوم زرغونه هغه راوخیږي کوم بوټي راوخیږي زمیندار په تعجب کې شي زمیندار هغه خوشحاله شي چې څومره ښایسته هغه بوټي راوختل بیا دغه بوټي چې دی نو هغه لوی شي غټ شي زمیندار هغې ته ښه خوشحاله شي لیکن یو وخت داسې راشي دغه بوټي چې دی نو هغه زیړ شي فتراه مصفره ای مخاطبه دغه بوټی هغه ته تک زیړ شي دی نو هغه یې لکه نن غنم چې دی نو هغه زیړ شوي دی نن ته هغه وګوره تک زیړ شي دی نو هغه پراته دی لیکن یو وخت داسې و دغه غنم چې دی نو هغه تازه راوختل څومره ښایسته ښکارېدل بیا دغه غنم هغه شنه شول څومره ښایسته ښکارېدل نن هغه غنم چې دی نو هغه زیړ شول
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما د دې نه بعد بیا د یینې هغې لره چې هغه ریزه ریزه شي دغه غنم هغه ورېبلی شي دغه چې دی نه هغه ترېشل کړی شي دغه چې دی نه هغه بیا ریزه ریزه ذره ذره هغه اوس چې دی نه د هغې نه جوړ شي یو په دې باندې هغه دور وبدلې بوسو باندې چې دا ښایسته بوټی و چا به ورته کتل هغه زړه به یې خوشحاله و زړه به یې ولا باغ باغ کوو لیکن نن چې دی نه هغه د بوسو په شکل کې هغه راځي ای انسانه ستا دا زندګي مونږ ته ده ستا زندګي په چوبند کې وي اول ته ماشوم یې بیا چې دی نه هغه لوی شي ستا زندګي هغه انتهایي په چوبند کې وي چې دی نه هغه انتهایي هغه په داسې حالت کې وي چې ستا خپل آخرت هغه هېر شي لیکن ای انسانه کله چې څنګه د دې بوټو هغه زوال یې دغه شان د ستا زوال به چې دی نه هغه وجود شي یا څنګه چې د دغې غنمونه هغه دانې جدا شوې دغه دانې په کار هغه راغلې ای انسان ستا هغه نیک اعمال به هغه ستا په کار راځي همدغه ستا لپاره هغه اصل څیز دی دې آیت کې الله پاک د انسان د زندګۍ هغه مراحل ذکر کړي مراحل ذکر شو مقصد د دې هغه دا دی چې انسان د خپل آخرت لپاره تیار دی انسان د دنیا هغه خپل اصل څیز هغه ونه ګڼي دې دنیا کې هغه اوسېدل هغه دی دنیا هغه ضروري ده لیکن زړه ته ګوزول چې دی نه هغه بیا کار نبی علیہ السلام دنیا کې هغه ژوند تېر کړی نبی علیہ السلام دنیا ته راغلی نبی علیہ السلام په دنیا کې هغه تجارت کړی نبی علیہ السلام په دنیا کې هغه کاروبار کړی نبی علیہ السلام په دنیا کې هغه اوسېدلی دی لیکن دا دنیا د محبت نبی علیہ السلام زړه ته نه دی د دنیا د محبت مثال نبی علیہ السلام د هغې کشتۍ سره ذکر کوي چې یو سړی په کشتۍ کې روان دی دغه کشتۍ په دې اوبو کې چلیږي دا اوبه د دې کشتۍ لپاره هغه ضروري دي د دې نه بغیر دا کشتۍ نشي چلېدلی لیکن کله چې دغه کشتۍ هغه ضروري شي دا اور ته دننه رالي نو هغه څیز چې د دې کشتۍ چلولو لپاره هغه ذریعه وه هغه څیز بیا د کشتۍ د هلاکت ذریعه جوړ شي دغه رنګې د انسان د زندګۍ تېرولو لپاره دنیا ضروري ده لیکن کله چې دغه دنیا د انسان زړه ته هغه راشي دغه دنیا بیا د انسان د هلاکت ذریعه ګرځي څنګه چې دغه اوبه د کشتۍ لپاره ضروري وي خو دغه اوبه د کشتۍ د هلاکت ذریعه هغه وګرځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې چې کله قیصر او کسرا دا د هغه سوپر پاورونه دا چې کله فتح شو د هغې خزانې مسجد نبوي ته راوړی شو په مسجد نبوي کې د هغې د خزانو ډېر هغه ولاړ عمر رضی الله تعالی عنه د هغې شاته هغه دعا کوي د الله نه ای الله دغه دنیا خو هغه راغله دی خوا د دغې دنیا هغه څه نه څه محبت په زموږ په زړه کې هغه هم وي ای الله دغه دنیا زموږ د آخرت ذریعه وګرځوي دغه دعا کوي د الله ای الله دغه دنیا زموږ د آخرت ذریعه وګرځوي د دې په وجه باندې موږ خپل آخرت چې دی نه هغه جوړ کړو د دې په وجه باندې موږ خپل آخرت چې دی نه هغه وګټو دغه دنیا زموږ د آخرت ذریعه وګرځوي دنیا کې یو سړی اوسېږي انسان دنیا هغه حصول کوي د هغې او د الله پاک نه دغه دعا کوي الله پاک دغه دنیا زما د آخرت ذریعه وګرځوي نبي علیه السلام تجارت کړی دی نبي علیه السلام په دنیا کې هغه اوسېدلی نبي علیه السلام د دنیا د تېرولو چل ورته ښودلی دغه دنیا هغه په داسې طریقه باندې هغه تېره کړه ستا د دنیا هر څیز چې دی نه هغه دپاره د آخرت د تجارت کې د دې لپاره کوې چې زه خپل حقوق هغه هم ادا کړم د خپل کور د خلکو هغه حقوق چې کوم په ما باندې دي هغه هم ادا کړم دا ستا لپاره ستا آخرت شو تدبیر شو دې چې دی نه هغه خوراک څښاک کې په شرعي طریقې سره چې دی نه هغه کوې یو سړی د هغه به داسې طریقې سره کوي چې هغه په غیر شرعي طریقې سره د هغه لپاره دنیا ده ستا لپاره دغه خوراک هغه آخرت جوړېږي چې کله دغه خوراک هغه په شرعي طریقې سره کوي ته لباس اغوندې په شرعي طریقې سره نیت په هغې کې ستا چې دی هغه د ثواب وي دغه رنګې د دنیا هر کار دی هغه ته کوې په داسې یو نیت سره چې په هغې سره ته خپل آخرت هغه سلیمان علیه السلام د الله پاک نه هغه دعا کوي ای الله ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي
الله پاک ماته داسې بادشاهي راکړه چې په مخ د ځمکه دې داسې بادشاهي هېڅ چا نه دی الله پاک ورته ورکړه هغه بادشاهي لیکن بیا څه وایي ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي اے الله ما ته توفیق راکړي چې زه ستا د دغه نعمتونو هغه شکریا ادا کړم ما دې نعمتونه وکړل ما ته توفیق هم راکړي چې د دغه دنیا هغه شکریا ادا کړم شکریا بیا دغه چې دغه دنیا د دې مال دولت د په صحیح نیت سره حاصل کړی شي په دغه کې حرام دوکا دغه چې دی نه هغه داخل نه کړی شي د دې حصول په صحیح طریقې سره هغه وکړی شي یا د دې خرچ هغه په صحیح طریقې سره چې دی نه هغه وکړی شي د قیامت په ورځ یو سړی به خپل قدم دی یو ځای نه بل ځای ته هغه ونه خوځوي تر څو چې دغه جواب ورنکړي دنیا مال دولت په کومه طریقې سره حاصل کړی و دغه جواب چې دی نه یې ورکړی بل دغه دولت چې په کومه طریقې باندې خرچ کړی و تر څو چې دغه جواب نه یې ورکړی دغه قدم چې دی نه هغه ونه خوځوي یا کې هر سړی د دنیا اصول کوي صحیح طریقې سره هغه وکړی شي یا دغه دنیا هغه خرچ کوي په صحیح طریقې سره چې دی نه هغه خرچ کړلی شي دغه دنیا دا به بیا زما او ستا دا به د آخرت ذریعه ګرځي څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه دعا کړې الله پاک هغه مال دولت زموږ د آخرت ذریعه وګرځوي الله پاک دې زموږ دنیا د آخرت